حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام. زما ډیر قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو د ننه ناستو پرده نشینو خویندو میندو کم حدیث مبارک ستاسو وړاندې ما ذکر که په دې کې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. المسلم کامل مسلمان هغه دی من هغه کامل مسلمان دی سلم المسلمون چې سالم وي په امن وي په سلامتیا کې وي نور مسلمانان من لسانه د هغه د جبنه ویده او د هغه د لاسنه. تاسو مونږ ټولو کې کامل مسلمان هغه بنده دی چې نور مسلمانان د هغه د جبې او د هغه د لاس د شر نه په امن کې وي سالم وي. زمونږ دین اسلام او شریعت قرآن و حدیث یو دوا لفظونه ذکر کوي، یو تویل شي اسلام یو تویل شي ایمان. او د مسلمان د پارم دو لفظونه استعمالیږي، یو تویل شي مسلمان او یو تویل شي مومن. دا دواړه لفظونه دا یو معنا او مفهوم لري، یو مطلب لري. دا نه چې ګنې مسلمان بیل دی او مومن بیل دی، اسلام جدا دی او ایمان جدا دی، دا جدا جدا نه دی. دا دوا زو معنا او هم معنا الفاظ دی. نن به د دې تحقیق وکړو چې اسلام څه ته وایي، ایمان څه ته وایي، مسلمان څه ته وایي او مومن څه ته وایي. د دې معمولی تحقیقی جایزه به وکړو. د هغې نه بعد خپل موضوع چې اسلام د امن داعی دی، د امن پیغام ورکوي، په دې باندې به مخکې خبره وکړو. یو لفظ د اسلام دی، د اسلام معنا ده سلامتیا. نه مونږ او تاسو مسلمانان یو، یعنی مونږ اسلام لمن راټینګه کړې ده، مونږ د اسلام لمن نیولې ده او مونږ د امن داعیان یو. د اسلام یعنی د سلامتیا پیغام ورکو داعیان یو. نه یو تویل شي اسلام. اسلام دا معنا چې دا دین، دا شریعت، دا د سلامتیا دین او شریعت دی. په دې کې چاته هم تکلیف او ضرر ورکول د مسلمان د پاره جایز نه دی. چې څوک مسلمان وي ځان ته زبانی مسلمان وي نو هم هغه به چاته ضرر او تکلیف نه رسي. او یو لفظ هغه د ایمان دی. ایمان د امن نه وتلی دی. امن ویلی چې دیتا چې دا انسان خپل لاس او د خپل زبان په ذریعه چاته شر او ضرر نه رسي، چې اغوی د دنه په امن وي نو دا د ایمان تقاضا ده او دې بنده ته مومن ویلی شي. یو لفظ دا مسلم دی او یو لفظ د مومن دی. مسلم هغه دی چې په خپل باندې سلامت دی او د لاس او خپو او د زبان د شر نه بلم سلامت دی، هغه تم امن دی، سلامتیا ده. او کم چې مومن ورته ویل شي نو دته مومن په دې وجه وي چې دی به د اسلام او د شریعت په وجه په خپل په امن وي او دی به خلکو تم امن ورکي، دی به امن نه خرابوي، امن به نه پامال کوي، نو دی بیا په حقیقت کې مسلمان او مومن دی. او یو دوه لفظونه زه تاسو ته نور نشان زد کوم.
مونږ ایمان مجمل او ایمان مفصل یاد کړی دی. پاغې کې یو جمله ده اقرار باللسان چې څه د الله احکام دي په زبان سره. اقرار باللسان یعنی په زبان سره مونږ د هغې اقرار کو چې الله تا ټیک ویلی دی مونږ منو. نو دیتا چې د الله تعالی ټول احکام اومني دیتا تسلیم کول وی. نو مونږ ټول د الله احکام تسلیمو. تسلیمول دا د اسلام نه وتلی دی. تسلیم کرنا دا د اسلام یو معنا کې دی شي. د دې په وجه د الله تعالی ټول احکام دا مونږ تسلیم کړی دی. چې تسلیم هم کړل دی ته ویلی شي اقرار باللسان، په زبان سره مونږ تسلیم وکړو. او یو دی تصدیق بالقلب، سچ په زبان وی نه د دې په شا په زړه کې یو کلک عقیده پرته ده. مونږ او تاسو هغه عقیده لرو چې دا سم په زبان ویلی دی، دا تسلیم کړل مونږ هم منل او په زړه کې هم داسې کېښودله دا خبره او په دې باندې زمونږ یقین پیدا شو، نه دا ایمان دی. نه اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، نه دا دواړه اسلام او ایمان دی، مسلمان او مومن دی. نو مونږ او تاسو الله تعالی مونږ ته قرآن کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمله احادیثو کې د اسلام او د امن چې کم پیغام را کړی دی هغه کې دې طرف ته اشاره ده. مسلمان په خپل په سلامتیا به د دنه نور مسلمانان بم په امن وي، په سلامتیا کې به وي. مومن په خپل په امن به وي، د دنه به نور مومنانو تم امن او امان وي. د د لاس او خپو د جبې د شر نه به هغوی ته څه ضرر نه رسیږي. دې ته اسلام او دې ته ایمان ویلی شي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث کې فرمایلی دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان هغه دی چې داغه د لاس او خپو داغه د زبان د شر نه نور خلق په امان کې وي، سلامت وي. دې کې یو بل خوندور وضاحت تاسو ته وکم، تاسو به ډیره مزه محسوس کې. د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې څومره خبرې دي هغه د حکمت ډکې وي او که انسان ورته لږ سوچ وکړي. پیغمبر علیه السلام دی حدیث مبارک کې فرمایلی دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه. تاسو کې کامل مسلمان هغه دی چې داغه د جبې د شر نه او داغه د لاس د شر نه نور مسلمانان محفوظ وي. دې ځکه من سلم المسلمون من لسانه دا جبې اول یاد کړه، لاس یې ورپسې یاد کړه. حالانکه د لاس په شر باندې خلکو ته ډیر تکلیف رسی. لاس خو ګوره وخلم کوي، ډزم کوي، علالولم کوي او داسې مختلف فسادونه د لاس په ذریعہ باندې برپا کیږي. او د حدیث مبارک کې د زبان خبره کړي اول دا لومبه د جبې د شر تذکره کړي دا چې تاسو چې مومن کامل مسلمان بنده هغه دی چې داغه د جبې د شر نه او ورپسې وي داغه د لاس د شر نه نور مسلمانان په امني. نو دا جبې اول یاد کړه دا ولی نوې د حضور علیه السلام ټوله خبرې دا د حکمت ډکې وي. وی جبې اول یاد کړه دی کې د جبې سنگینیت ته اشاره ده. مونږ او تاسو چې چرتم جګړه او جنگ وینو نو دا داسې نه چې ګني بغیر د څه خفګان اسې به څه خلک راشي او بل ته ګریوان ته لاس واچي. د لاس جنگ رستو وي، لاس اچول دا په نمبر کې رستو وي، اول د جبې نقصان کیږي. دو کسوي په یو بلې خبره یا په یو بل باندې بدو لګي نو ړومبې لاس نه چې ړومبې په ژبه باندې یو بل ته خور مورستایي کنځل وی ناسته غسپورې رټې او ردې بدې خبرې وکړي. نو لاس ته خو ال بیا ضرورت راځي چې کله ژبه خپل کردار ادا کړي.
نو ګویا چې حضور علیه السلام مونږ د شر د خبرو نه محفوظ کړي او منع کړي چې تاسو به د شر خبرې هم نه کوئ چې تاسو د ژبې نه بل ته شر او ضرر ورسي. نو ځکه حضور اول د ژبې سنګینیت ته اشاره وکړه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې د شر نه بچي. دا ژبه پښتانه وي هم قلا ده هم بلا ده. په دې باندې خو وایه نو دا قلا ده او که بد دې پیوي نو دا بیا بلا ده. نو د ژبې استعمال هغه په صحیح طریقه کول پکار دی. که په غلطه طریقه شي نو نورو ته شر رسي نو ته بیا کامل مسلمان خو نه شوې. حدیث مبارک کې د ژبې حوالې سره یو تذکره شوې ده. حضور علیه السلام فرمایي چې کله انسان د سحر راپاسی د خوب نه را بیدار شي نو د ټول اعضاء جسمانی پارټس اف باډي ټول د بدن د اندامونه راشي او د ژبې ته لاسونه لاسې جوړه کی او د ژبې ته جرګو کی چې د الله په خاطر ته ګورې سمه خوځه. احتیاط کوه غلط استعمال مکوه غنی بیا غلط استعمال ستاوي او چام په جبه غزار نه کړي. وخل چې سو کینو لاس له بدل سوک ور کوي سر او ملا له بدل سوک ور کوي خېټ او خپل بلته در کوي. نو دا ټول انساني اعضاء د سحر په وخت کې چې د خوب را پاسي نو دا ټول اعضاء لاس په نامشي او دې بنده ته وی چې د خدای او د رسول خاطرو کا جبه تور لجرګو کې چې تبنن ټول اروز صحیح استعمالېږي غلطه نه غني غلط استعمال ستو چې وال ټکول بیا مونږ خرو ضرر مونږ تر رسي. د دینه معلومه شو چې مونږ او تاسو جبه دا به صحیح استعمالو. که جبه مونږ صحیح استعمال کړه نو بیا د لاس جنگ تم ضرورت نه راځي. نزدیک حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد او فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان هغه چې داغه د جبه او د لاس د شر نه نور مسلمانان په امن کې وي. دا د اسلام یو ترمامیټر دی. دا یو ترمامیټر ایمان د پاره چیک اپ د پاره دی چې مونږ تاسو خپل لاسونو جبه وګورو زما په جبه بل ته ضرر خو نه رسی کرسي نو زما کامل ایمان او اسلام نشتا. که زما د لاس نه بل ته ضرر رسی نو زه کامل مسلمان او مؤمن نه یم. ځکه دا حضور فرمایلی دی چې کامل مسلمان او مؤمن هغه دی چې هغه د جبه او د لاس د شر نه بل په امن وي. نو که په امن نو زه خو کامل مسلمان او مؤمن شوم. که په امن رانه نه دی نو بیا ما ته کامل مسلمان مؤمن نشي ویلې. دا یو د ایمان او د اسلام د چیک اپ د پاره ترمامیټر شو. دا یو کسوټی شو په دې به مو خپل اسلام خپل دین او خپل ایمان لټو او چیک کو به چې زمونږ ایمان څومره درجه کې دی. او یو بل بلیغانه انداز کې حضور علیه السلام فرمایلی دی المسلمو د نه دی ویل چې المؤمنو. د ایمان تعلق دا د زړه سره دی د عقیده سره او دا خفیه تور وی د چا ایمان ښکاری نه په ظاهره خو اسلام دا په ظاهره باندې ښکاری. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل المسلمو دیو نوی چې المؤمنو من سلم المؤمنون من لسانه و یده. د مؤمن تذکره او نکړه د مسلمان تذکره او کړه. مسلمان هغه چې د الله احکام تسلیمون کی. نو المسلم ویل دی المؤمن نه دی ویل دی کس طرف ته اشاره ده. دا د حضور د الفاظو نه قربان دا ډیر بلیغانه او د فصاحت ډک اشاره مونږ ته راکړه ده. ګوره په معاشره کې دوه رنګه خلک مسلمانم وي او منافقم وي. مسلمان اگر چې د ښکارا او پټ د الله احکام مني او منافق اگر چې ښکارا خو مني خو پټ پټ نه مني. پزړه کې یو خبر او په ښکارا بل خبره. نو موږ ته د اسلام خبره اوشولا چې کوم درته ظاهری مسلمان ښکاری چې هغه تا ته مسلمان په نظر راتلو داغه عقیده او داغه ایمان مګوره بس تا د لاس نه به هغه ته امن وي
اوس د چا زړه مو ګوره چې دا مؤمن دی او که نه دی، بس په ظاهر ځان ته مسلمان وي، نه ته مسلمان ستا د لاس د شر، ستا د ژبې د شر نه به په امن کې وي. زما یقین دی په دې باریک نقطه باندې به تاسو پوه شوي یې چې ایمان دا د پټ عقیدې سره تعلق ساتي چې دا په ظاهر او په مخ باندې نه ښکاري. زما په زړه کې څه دي دا خو الله ته پته ده او دغې ته ایمان ویلی شي. خو زما جامه لباس او په زبان چې کومې خبرې دي، په مخ باندې ګیر او په سر باندې پټکې او په لاس کې تسبیح دی، نه دا اسلام دی، دا ښکاره دی، دا دنیا ته ټولو ته دا یو قسم واضح دی، دا هر چا ته ښکاره دی. د دې په وجه هر څوک ما مسلمان ګڼي، نه د ظاهري شکل و شباهت چې د مسلمان او د اسلام جوړ کړی دی، نو داسې انسان به ستا د لاس نه په امن کې وي. په ظاهر کې که هغه منافق وي یا کافر هم وي، خو په ظاهره په باطن کې چې هغه منافق وي یا کافر وي نو وي دی د هغه خپل دین ایمان دی الله سره واسطه ده. خو چې کم ما او تا ته په ظاهره مسلمان ښکاري، جامه د اسلام په ځان اچولې ده، نو دغه کس ته به ستا او زما د ژبې او د لاس نه امن وي، نو بیا به مونږ او تاسو کامل مسلمانان جوړیږو. نو مونږ او تاسو به په خپله باندې د خپل لاس او د زبان د شر نه بل بچ ساتو، او خلکو ته به تلقین او تاکید ورکو چې تاسو به خپله ژبه او لاس کنټرول کې ساتئ او چاته به ضرر نه ورکوئ، هغه که د زبان په ذریعه وي او هغه که د لاس په ذریعه وي، بل ته ضرر به نه رسو. دین اسلام همیشه د امن پیغام ورکړی دی. دین اسلام کله هم د شر او د فتنې او د فساد حکم نه کوي. دین اسلام د دې دا نوم، دا اسلام دا د امن پیغام دی، دا د سلامتیا پیغام دی، او د مسلمان ایمان دا د امن او سلامتیا پیغام دی. د مومن ایمان دا د امن پیغام دی. مونږ او تاسو مومنان او مسلمانان یو، مونږ به په خپل په امن کې اوسېږو او غونډ چاپیرچل او معاشرې ته به مونږ د لاس او د زبان نه امن رسیږي. مونږ به چرته هم شر او فتنه نه خورو، او مونږ مسلمانان به د اسلام د پاره د الله او د رسول د پاره هر یو نیکی کو، بد به نه کو. زه تاسو ته یو واقعه ذکر کوم. کله چې مسلمان په معاشره کې د امن او امان جنډه په لاس کې ونیوله، غیر چاپیره چې څونه مذهبونو والا خلک دي هغې به هم د امن د جنډې لاندې ودرېږي. په عربو کې د حجاج ابن یوسف حکومتو، په ټول عرب ممالک باندې د حجاج ابن یوسف حکومتو، او د حجاج ابن یوسف دا ظالم ترین بادشاہ تیر شوی دی. ډیر جمله صحابه کرام او په کثرت سره صحابه کرام د شهیدان کړي دي، د ډیر ظلمونو او زیاتې کړي دي. د په خو کې داسې سنیکی نشته چې څوک یاد کی سیوای په قرآن باندې زبر زیر او پیش. دا د حجاج ابن یوسف نیکی دا. زمونږ د عجمو د خلکو د پاره قرآن تلاوت کول ګران دي، چې زور زیر پینینو مونږ اردو اکثر غلطه وایو. نو و یو ساده سړی و، هغه راغی یو عالم لا او ورته وی چې زه خو ډیر زیات خفه شوم، وای دا یو مستند کتاب دی او په دې کې د حضور علیه السلام په باره کې یو غلطه خبره لیکلې ده. نه دغه مشر عالم دین ته نه تپوس کې وي داسې څه خبره لیکلې ده، دا خو واقعي مستند او مدلل کتاب دی او په دې کې د حضور په باره کې غلطه خبره څنګه لیکلې، ته وایې څه لیکلې دي. نو هغه ګوره اوس دا ده غلط په زور زیر چې په اردو زبان په دی اردو جمله باندې منی، نو بعضی الفاظ مونږ غلط وایو، نو بیا عربي به مونږ څنګه ټیکو وایو. نو هغه ساده سړی ورته وایي دی عالم دین ته، وایي په دې کتاب کې لیکلی دی چې حضور علیه السلام په باره کې العیاذ بالله نقل کفر نه باشد. وایي چې حضور علیه السلام کله ظلمیو نوې چیلې به پټولې،
العیاذ بالله. دا الفاظ کتاب کې نو، خو دغه د اردو جمله د خپل سوچ مطابق غلطه ویلې ځکه زور زیر پینی. دا چراته پزې چوراته ویلې دی، زبر زیر خو پینشتا. د حضور علیہ السلام په باره کې چې آپ صلی الله علیہ وسلم جوانی کی عمر میں بکریاں چراتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پز الکوانه کی چیلے سرولے چرانا بیل شه دے چورانا بیل شه دے. نو پدې چرانا چې د پاسه زبر نو، اردو کې په الفاظو باندې زبر زیر کمزې وي، دا پی نو دغه کمقل او ساده سړیو هغه د چرانې په ځای باندې چوراتے لیکلی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے دور میں بکریاں چراتے تھے، نو د چوراتے ہوئے. دا اوس د سونه غټه غلطی ده، دا مې صرف دی پوری وی دغه ګستاخی کې ځکه نه پیږي نه. نو دا مې دی د پاره وی چې مونږ ته په اردو باندې زبر زیر نه، نو هغه اردو ماته ګډ او غلط او ګلابي وایو، نو چې په قرآن باندې زبر زیر نو چې مونږ به سونه غلط الفاظ وی. نو حجاج ابن یوسف ظالم ترین انسان تیر شوی دی، او صرف د په دور کې یو نیکی یادېږي نو د دا نیکی کړی د عجم سره. عرب خو قرآن که زبر زیر پی ویو کنا، اغی خو زبان دی اغی خو ویلی شي، او مونږ د پاره زبر زیر ته ضرورت و مونږ به نشو ویلی بغیر د زور زیر. نو حجاج ابن یوسف دا کارنامه کړی دا، او امت ته اسانه کړی زبر زیر دا کارکردگی دار ده. دین علاوه یو نیکیم ور سره نشتا. نو حجاج ابن یوسف یو ظالم ترین بادشاہ په عرب ممالک باندې تیر شوی دی. د عرب یو قافله زمونږ پاکستان کې کراچۍ ته را روانه وه. د کراچۍ د سمندر په غاړه تیرې ده. ښه نو د کراچۍ زوړ نوم څه دی؟ دیبلان. دا د کراچۍ پخوانی او ډیر مشهور پخوانی زوړ نوم دی. دیبلان دا د کراچۍ زوړ نوم دی. نو حجاج ابن یوسف د عربو نه یو قافله څه مقصد پسې راتله. کراچۍ ته چې را رسېدل سمندر په غاړه سمندر یې پار کړی، هغه غاړه ساحل ته چې اوړېدلی دي ډاکوان کراچۍ کې روتی دي. هغه ډاکوانو د ټول عربو د قافلې نه چې څه مال هغې لوټ کو، مسلمانانو وله ورک، عربو هغه ټول مال به خوشي خوشي ورکو. نو دغه ډاکوانو کې یو ناکاره ډاکو په دې قافله کې یو حیاداره پردهداره د عربو جینۍ وه پیغله، اغم قافلې سره روانه ده. نو دغه ناکار او روانکار ډاکو د دغه پیغلی مسلمانې جینۍ لپټې ته لاس واچو. نو دغه لپټې ته لاس اچول نو د سرو مچو ګبین له لاس وړلو. دغه قافلې والو ته د پیغلی جینۍ آواز کړی دی، ای زما مسلمانانو رونو، مونږ نه مال واغشتو اس پروام اونکړه، خدا اندوان ډاکوان دی او دوی زمونږ د مسلمانې جینۍ عصمت او لپټې ته لاس واچو. د دې په وجه باندې د دې باره کې تپوس کول پکار. هغه جینۍ په خپله د غیرت ډکې جملې ووې. دغه قافلې والو دا جینۍ محفوظ کړله، دغه ډاکونه خلاصه کړله، حیا عزت بچ شو او قافلې سره یو ځای شو. قافله عربو ته ورسېده. چې کله عربو ته رسېدلې ده نو حجاج ابن یوسف ته مخامخ شو او د ډاکوانو قصې وکړه. نو په دې خبره حجاج ابن یوسف دونه خاص پروا ونه کړه. بیا یو قافلې یو مسلمان یو نوجوان حجاج ابن یوسف ته ور وړاندې شو او ورته وایي چې ته خبرې الته یو اندو ډاکو هغه زمونږ د قافله کې یو پیغلی جینۍ لپټې ته هم لاس اچولی دی. دا خبره نه وه. په حجاج ابن یوسف باندې لکه د ګولۍ په شان ولګېده، د اور لمبه پې تیره شو، په غیرت او په غضب او غصه کې راغې ودرېده او فوراً د دغه عربو نه کراچۍ ته واپس تیز رفتار اس باندې نوجوان را لېږلی دی. د کراچۍ دغه وخت کې بادشاه راجا داهرو دا د اندوانو بامبړو مشرو.
نو راجا داهر ته دا پیغام د حجاج ابن یوسف د طرف نه راولېګو راوړو دا پیغام راجا داهر ته وی چې د خپل علاقې ډاکوان د کنټرول کا او د دوی د لاس نه مونږ ته نقصان رسیدلې مالی لوټل دي نو دغه مال به مونږ ته را واپس کې او په دې قافله کې یو پیغلی جنیلو پټې ته یو ډاکو لاس اچولې دي په هر شکل صورت چې دغه ټول ډاکوان او خاص تور دغه ډاکو زما مخ تو دروا کم چې د مسلمان پیغلی جنیلو پټې ته لاس چولې دي راجا داهر بیا جواب لګل دي چې زما په عام خلکو باندې حکومت چلیږي او ډاکوان باغیان دی پاغوي زما ایس واس دس نه رسی حجاج ابن یوسف د هغه طرف نه بیا جواب را لګل دي چې تو راجا داهر ته چې په دغه علاقه باندې په عام خلکو حکومت کول چې وس دس دی رسی او د دغه علاقې باغیان ډاکوان او شرپسند خلکو باندې ستا وس دس نه رسی نو ته بیا بادشاہي د خبرې کې زه درځم یا خپل نماینده درلېږم او ته دا غونډه بادشاهي پرېږدو دا تخت در باندې اړوم نو دلته په راجا داهر باندې اوس یره راغلی دا روب او دبدبه راغلی دا ځکه د مسلمان که هر رنګه دی خو د روب دا به د کافر د سر د پاسه وي کافر به د خپو د قدمونو لاندې وي نو اندوان دا زمونږ ازلی دشمنان دي نو دغه راجا داهر باندې دومره یره راغله حجاج ابن یوسف نه یریږي چې اوس به دی خامخا دا خو مسلمان دی د په زبان باندې دویمه خبره نه راځي دی به خامخا راځي او زما د کراچۍ چې کومه بادشاهي ده دا تخت به په ما باندې اړی نو د بیا دفاعي کاروي شروع کړه راجا داهر بامبړان را ټول کړل وی دې د پاره سو داسې جادو سو وظیفه او سو سحر او کوډ وکې چیر مسلمان حجاج ابن یوسف یا داغه نماینده رانی شي التن حجاج ابن یوسف خپل رواره ولس کلنا رواره محمد بن قاسم اغله یو لوی قافله ورته تیار کړه وی ته د دې قافله مشر سپسالاره او لاړ چې کراچۍ ته او د راجا داهر نه غونډه بادشاهي مواخله او هغه ډاکوان به زما مخې ته درې انتقام به مخلي د پیغلی جنې مسلمانی جنې لپټې ته لاس ولې چولې دي د غونډه بادشاهي به زمونږ د خپل لاندې کیږي چې د دغه ډاکو مونږ ته مخې ته نشي درولې چا چې د پیغلی جنیلو پټې ته لاس چولې دی نو بر ډاکوان خو مخې له نه راتلل خو دغه راجا داهر یریدو نو دا پلانینګ کړی دی چې زبا جادوګر راټول کوم او داسې سحر او جادو بوشي چې حجاج ابن یوسف به زمونږ په روب کې راشي او دی خوا اراده به ترک کې را بنی شي دغه وخت کې راټولو نه لوی لوی بامبړان او جادوګران یې راټول کړل پاغه کې یو غټ بامبړو او غټ جادوګرو اگر راغی داغه نوم دی چندر تاریخ کتابونو دا نوم لیکل دی نو چندر نوم غټ بامبړ او جادوګر راغی او راجا داهر ته وی چې غم مکو مال چل راځي سبا داسې وظیفه وکم چې حجاج ابن یوسف او داغه لخر بده خواړو رام نشي نه خو راتلو ته بسم نشي راجا داهر خوشاله شو ځکه مخکې دی چې کړو چې دا ډیر زورور جادو لري ډیر لوی طاقت لري نو بس راجا داهر وته غاړه کې خو دا وظیفه زر شروع کا غني مسلمانان براشي نو دړې وړې بم کی حکومت برانه واخلي دغه چندر نو می بامبړ وته وی چې صاحب دا وظیفه خو یوازې نه کیږي ما سره بستا خزم پکاري چې دی وظیفه کې شامل شي او ځنګل منسته بزو په تنهایی کې دو په دو بدا وظیفه کو نو پراجا داهر باندې سترګې پټې وي نو خپل حیا والا خزه یې مور سره ولېږل ځنګل ته منستا او دغه چندر نو می بامبړ وی چې اسم بادشاہي خو زیو زمونږ به بیا راج ختميږي مونږ خو بچخنی کیګو نو راشه د بادشاہ دا خزه دنو په بد اراده ور سره دی لاړ اراده یې دا نه و چې حجاج ابن یوسف مخه ونیوي شي او روکتام وشي بلکې اراده دا و چې اسې مخیری ځل دی بیا به مړیو نو راشه د بادشاه ښځې سره تنهایی ته لاړ شه نو د راجا داهر ښځې ځان سره ځنګل ته بوتلې ده او په دې کې یو شپه ورځ تیر شو دونه وخت تیر شو چې د عربو قافله محمد بن قاسم په اسناس مخکې را روان شاته لویه قافله را اوس ځنګل په هغه سر باندې چې کله محمد بن قاسم را داخل شوی دی هیڅ چاته پته لا نه ده لګېدلې او دلته دی بامبړ
د راجا داهر په ښځه باندې غلط نیت سره لاس ور واچو. نو چې غلط نیت سره اراده وکړو لاس یې ور وغځو نو دغه د راجا داهر ښځه خو نه خبر او د باچا ښځو نغې چې ته دا برداشت کول چې یو بامبړ د ماته لاس واچي نو بس هغه خو اندوانو نو هغې یو چغه والده اندوانو باندې بوج راشي نو دوی بیا بګوان ته आवाज کوي هاي بګوان نه چې کله د راجا داهر د ښځې ته د بامبړ لاس چولې دی لوپټې ته راخکلې ده نو بس دی د خولې نه بېواره د آوازو ته د هاي بګوان خدا یو کرکې حواله ده نو داسې لورې قافله کې ځنګل کې محمد بن قاسم را داخل شوی دی نو هغه دا आवाज د لرې نه یو کریکه وورېده چې یو زنانه ده داسې محسوسیږي چې څوک ورسره ظلم او زیاتې کوي او هغه بیا आवाज کوي چې ما بچ کې د امن د پاره څوک راغواړي محمد بن قاسم سوچ کړی دی چې د आवाज د کم طرف نه دی یو ځل بیا د زنانه आवाज کړی دی هاي بګوان نه چې دا دویم ځل आवाज نو محمد بن قاسم سمت او پیجندو چې دا د دې طرف نه نوم پاغه طرف باندې روان شو اصله پوند ورکړو تیزه سر روان بیا د خزي आवाज کړی بس د اولیدل دغه راجا داهر چې کم بامبړ دغه خزه وسر را لګلې وا هغه بامبړ لګیا دی د بادشاه خزه ته لاس چي او خزه ته نه پموکو پسوکو ځان بچ کئ او ځان ته نه پرېږ دی او ځان نه دی کئ دغه کې محمد بن قاسم تور راوسته دا د نیام نه او فورا باندې بغیر د سوچ سمجھنا دغه ظالم نه سر والد چې سر په تور او لګي سر هغه ځای پریوت بدن دې ځای کې پریوت دا خزه یې غشته وا دی وی چې غنی ما بم وجنی محمد بن قاسم د اسن را کوشو تور یې واپس په نیام کې خودلا او بیا د خزه ته ورنږدې شو لپټه ولا په سر واچولا و یریګه ما زمانه تا ته امن بوي تا ته ضرر بنوي دا خزه لګه دم د لاسه شو حوصله پځې شو نبيات تپوس کوي نوجوانا تسو کې نه دی نوجوان وته وی چې زه د عربو حجاج ابن یوسف رواره یما او زه راغلم د دې ځای بادشاه بغاوت کړی دی او زه د خپل مسلمان پیغلی جنې د لوپټې عزت ګټلو د پاره راغلی يم نن به د راجا داهر نه تپوس کوم بیا ته د حجاج د محمد بن قاسم تپوس کوي وي تاسو کې دي زنانه ته وي زه خو تاسو خلاف د بادشاه خجم د خزم د راجا داهر او تاسو خلاف جادو د پاروتم خو دې سرکوزي خو جادو نه کوله ماته په بدنیت کتلی دي نو بیا د راجا داهر خزه ورته وي چې تاسو مسلمانان یې حجاج ابن یوسف دارواره محمد بن قاسم وته چې موږ مسلمانان یو نه د راجا داهر دا خزه وی ښه تاسو خو ډیر د امن خلک یې تاسو نه خو ار یو ظالم لاس نیول کېږي د ظالم لاس تاسو نیسه او مظلوم لپسر لپټا چوي او مظلوم سره تاسو د رحم معامله کوي مونږ خو ډیر يرول چې مسلمانان داسې دی او داسې دی او ما خو په خپل سترګو قتل چې مسلمان دی وي نه داسې د امن ډک پیغام بوي بیا د راجا داهر دا خزه وته وی د بادشاه د محل په سر باندې جنډه او درولو سره ټول سلطنت تاسو لاس ته راځي د بادشاه محل ټول بند دی صرف د یوې دروازې خفیه تور ماته معلومات شته او چابي ما سره ده د بادشاه د راجا داهر دا خزه وته وی زب مخ کې شم ځکه تاسو زما زړه ګټلې دي تاسو اصل امن والا خلک یې تاسو د امن او د سلامتیا پرچار کوونکې خلک یې د امن جنډه تاسو په لاس کې ده نزه تاسو سره دا کوم او مدد او هیلپ در سره کوم چې هغه خفیه دروازه ماته معلومه پاغې نه نوزم تم رانه نوزا او لوی لخر دې مرادن نکا ټول خلق سټ وټ کې ختمه کې قتل کې او راشه دی قلا باندې او دی بلډینګ او دی شاهي قلا باندې د امن جنډه او دروي نه دغه راجا داهر دا خزه مخ کې شو محمد بن قاسم او دغه لخر ور سره شو او بغیر د جنگ دغه غونډه قلا فتح کړله او د قلا د پاسه د امن یو جنډه او درولا او راجا داهر او دا ټول خلک مردار کړل بیا حجاج ابن یوسف په دغه ځای باندې د خپل رواره مقرر کوي ته بدل ته بادشاہي کې نو د کراچۍ چې کم واکداري او اختیارمندي وا نو دا
محمد بن قاسم ته حواله شو. س زمانه محمد بن قاسم دلته حکومت کړی دی. دې ځای کې داسې امن خور کړو او داسې امن قائم کړو، داسې سلامتیا او پیغام ورکړو چې د ټول عربو، ټول مسلمانو، هندوستان والا ټول په امن وخت ری د محمد بن قاسم حکومت او حکمرانی خوخوله. بیا یو وخت داسې راغی چې په عربو کې حجاج ابن یوسف بادشاہی ختم شو، نو دلته پیغام رولېګو محمد بن قاسم پسې دا خط راغی چې ساده تر حکومت ختم شو، تم دغه ځای بادشاہی پرېږدو، عربو ته راځه. نو محمد بن قاسم سره د خپل لخکرو ډیر خلک هندوان مسلمان شو، اغیم ځان سره مرګري کړل، وی راځي چې عربو ته زو زره دې ځای بادشاہي پرېږدم. نو مسلمانانو چې محمد بن قاسم رخصتې دو، کم مسلمانان پاکستان کې، هندوستان کې پاتې کېدل، هغوی ورپسې جړل، او مسلمانانو خو څه کې هغوی خو جړل ورسره د دغه علاقې هندوانو هم دغه امن پسې جړل. عرض دا کو استاسو په خدمت کې چې اسلام، مسلمان، ایمان او مومن دا د امن او د سلامتیا پیغام دی. مسلمان چې د دنیا په ګډ ګډ کې وي، دی بم په امن وي، او د لاس نه نور خلک بم په امن کې وي، دی بم په امن کې وي، د زبان نم نور خلک په امن کې وي. الله پاک دې مونږ تاسو ټول په دې دنیا کې په امن باندې زندگی زمونږ تیر کړي، او ټول الله پاک سلامت ساتي. د ټول دنیا کې د الله پاک اسلامی او ایمانی جذبه، ایمانی او اسلامی نظام قائم کی، او الله پاک دې دا بدامنی او ترخګری ختم کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. زمونږ د استاد الاستاذ شیخ محمد ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه د پاره دعا وکړي، الله پاک قبر ګل گلزار او د جنت باغچه وګرځي. الہ العالمین دغه شهادت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي. متعلقین او شاګردانو، خصوصا چې کم پسماندگانو وارثانی وي، لوی وی کوواړی نارینه ک زنانه، الله پاک غیله صبر او د صبر عوض او بدلی ورکی. الله پاک د ټول عالم اسلام حفاظت نصیب کی، او په دې تمام کائنات کې چې څومره عالمان په مقدس مکه دي، الله پاک د ویخته حفاظت کی. وصلی الله علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.